ښځې په کورونو کې موبایل، ماشومانو سره موبایل، مولایانو صاحبانو سره موبایل، صوفیانو سره موبایل، هر څه زموږ نه موبایل برباد کړل، تباه کړل. او نن سبا ګورې تبۍ دا خفه کېږی ما دې کشر کله مه ورکوئ موبایل، ټول په فلمونه ګوري، سندرې پې اوري، بربنډې جینکې پې ګوري، او ډېر د حیا کورونه نن د موبایل د لاسه تباه او برباد شو، غرق شو د موبایل د لاسه. د حیا کور پخوا هغه پوټینې موبایل او بشیر جان سره په جیب کې هغه جوړ 4 دی که 3 پراته دي، 3 دي وسه هلکه نن سړی غوسه دی، ګورې خیال به کوئ هر څوک چې په سوپ وواو. زه خو به دې ډډې ته ځم، خو تاسو کې چې پار چا ور ټوپ کړئ د به هلکه پوره خیال ساتئ. ګورې ښه بشیر جان چې راشي که نه اوري به نعت ورکوئ، او که لږه مو سلا خوا دې خوا کړل د ده سوک ګورې بیا د ملک الموت سوک دی بار طرف چې ورسول. زه خو دې زر دې خوا راوتښتېدم، ما ته پته وه چې نن سړی غوسه دی او یې د ړندو غرګې دی که بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې پخوا هغه پوټینې مونږ ته به خلک وکړه ټېلیفون، مولوي صاحب څنګه یې ښې نور ښې او نور هم ښې، ښه نو بیا څنګه بیا هم ښې، ښه نو طبیعت ښه دی او طبیعت ښه دی، ښه نو خیریت دی او ښه نو بیا څنګه خدای پاکه نو بس یې که نه بیا پکې لا دا به وي طالبان څنګه دي. مې راشه خپله دې تپوس وکړه دې څه خبره یم 1200 طالبان دي کم بس مې ښه دي، یو پکې راته وي مه بندوه ما پکې پیکج اچولی اوس څه دي اوس غټ موبایل دی. ما د یو زنانه ټېلیفون وکړ خو پکې کې به د اصلاح خبرې کوم، ما ته مولوي صاحب یو دې پر راته وښایه لور مې چې د کور او چا بوتلې ده چا تختولې ده چې ته ماشومه به ما ورته ولې ماشومه وړه چې نه پېغله ښځه ده خو چا دوکه کړې ده بوت وایي چا بو دوکه کړې ده پېغله ښځه ده څوک دوکه کولی شي. ما ورته وی ولې بس پته یې نه لګي څومره دی شو څه وظیفه او ډېره نیکه وه مونځ او دس او کوټه کې به یې ځان پسې ور بند که کونډه به یې ولګولو په جانماز به ناسته او جړل به او مخ سر به یې پټ کړي او په جانماز به ناسته مې هسې خورې ورته پوښتنه کوم مې دا غټ موبایل ورسره وکړو وی پلار دې خدای ته باقي دی اوله راوړی و که نه مې ګوره وایرس تا ته معلوم دي خو غږ نه کوې وایرس تا ته معلوم دي خو غږ نه کوې. مې دا څه خیال و چې دا مې ټول غم دی غټ موبایل جوړ کړی تاسې په مصله ناست سره ذکر یې کوه الله یې یادو لا اله الا الله وي مې دی یار یادو زما په خبره مې مه خفه کېږه زه اوس علاج کوم مې دی یار یادو تاسو مې کونډې ولګولو په مصله ناست سره دا خدای سره مراقبه ده دا یار سره مراقبه وه تا وی دا جاړي دا خدای ته نه جاړي دی هغه اشنا پسې جاړل چا پسې چې لاړه غټ موبایل دی ولا ورکړه نن خو په کوټه کې چې تا ځان لکړه او غټ موبایل و دا برې ته اخېستې بیا به په مصله ناسته کوله نو خو په هغې لګیا وه که نه د خپل هغه اشنا یار سره چې چا سره لاړه هغې سره یې ویډیو خبرې کولې که نه وی خدای دې پلار تباه کړي مې پلار ته خیرې مه کوه پلار نه دی خبر کور کې دننه د لور نه پلار نه خبرېږي څوک دی خبرېږي وایه مور خبرېږي تا به پلار ته ویلي که نه چې دا په مصله د خدای په مصله ناسته ده او دا بل چا سره خبرې کوي ته پرې نه پوهېدې تا ته پته نه لګېده د دې موبایل د لاس قسم په خدای د حیا کورنۍ لاړې تباه شوې غلطي زمونږ هم ده مونږ یې په ښځو ورچوو خو غلطي زمونږ هم ده دا مینه په لوڼو بلکل مه کوئ دا که زه اوس تللی یم جاپان ته چین ته په خدای که هلته ډرایور سوال نه پیدا کېږي چې موبایل استعمالي دومره سخته سزا ورکوي چې د حد نه وتې ته خو به ځان مړ کړې خو بل به مړ کړې ته موبایل ولې استعمالوې تا یو که چا سره ډغره وواله سره 5 به نور مړه کړې د اختیار چا در کړی نه پرېږدي دلته خو وروره که په خر شریف سور دی په خر شریف نو موبایل ورسره دی او که د خرې په ریړه مبارکه کې ناست دی نو موبایل ورسره دی دې له به یو پوټی لږ وار ورکوی په خدای قسم که دا دې پکار شي دا دې نقصان دی پکاري کې بری د خدای قرآن نو ما سره به وعده کوې ټول که خیر دن نه بس به د قرآن شریف تلاوت کوې انشاءالله ووایې سوره اخلاص وایې 3 ځله چې دې وویل الله به د قرآن شریف د ختم ثواب درکوي او بل دا قاري صاحب درته ګوره دلته مدرسه جوړه کړې ده یو بچی راولې او په دې مدرسه کې داخل کې د خدای قرآن زده کړي که ته قبر کې پروت ثواب به در روان او بلکې یو بچی علم ته وباسې یو بچی عالمان کې د علماو سره قاریانو حافظانو سره مینه کوي. وروڼو قرآن شریف د الله پاک کلام دی او د خدای کتاب او با برکته کتاب دی وروڼو چې کلام د الله نو برکت په پکې ولې نه الله قرآن شریف کې په خپله د دې صفت کوي مصدق ورته وایي مهیمن ورته وایي امین ورته وایي
مجید ورته وای کتاب مجید او دلته الله پاک وته مبارک وای مبارک څه ته وای ورونو دا طالبان په پویږي برکت دیتا وای دا به حاصل دته وین د طالبانو په جبه نه چې یو شی لږ وي مختصر وي او فایده پکې ډېره دیتا مبارک وای د یو شي حجم کمی خلق وي لکه دې ډوډۍ خو ډېر لوی برکت وکړه څه مطلب مونږ خو یې دوه درې کسه بیله په دې ماړه شي په دې خو پنځه شپږ کسان ماړه شي یا د چا وادي او هغه د هغې دپاره انتظام وکړي هغه مثلا د 200 انتظام کړي او غون په یو 400-500 راشي ویې خوري او ډوډۍ بیا هم پاتې شي خلک څه وایي هلکه دې ډوډۍ خو ډېر برکت وکړه چې لږ فایده پکې ډېره شوه دقه رنګې قرآن شریف هم دی څومره چې د قرآن شریف دا حجم دی او د قرآن شریف پاڼې دي او د قرآن شریف حروف او الفاظ دي قسم د خیر او فایده پکې را دی نه ډېره ده دومره بابرکت کتاب د قرآن شریف چې که ته دا قرآن شریف راوالې او دا ښکل کې نو په دې خدای ثواب درکوي که ته دا قرآن شریف راوالې او دې سینې پورې د جوختو نیوه په دې م الله اجر درکوي که ته دې قرآن شریف ته د مینې محبت په نظر وګورې په دې خدای پاک اجر درکوي که ته دې قرآن شریف له رومال جوړ کې رحیل ولا جوړ کې قسم دې په دې کې هم ثواب دی الله پاک په خپله قرآن شریف کې فرمایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب د دې آیت مقصد دا چې قرآن شریف د الله پاک د دین د نښو نه لویه نښه ده او د آیت مقصد دا چې د الله د دین د نښو عزت پکې دا د الله د دې آیت نه مقصد دی والله په دې کې دا مونږ ته اشاره راکوي چې دا زما د دین لویه نښه ده او د دین د نښو به عزت کوي پورا قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي لا یمسه الا المطهرون چې کوم سړی بیودسه دی نو قرآن شریف له لاس نشي وړی او چې کوم انسان په لویه بیودسۍ کې په غټه بیودسۍ کې مبتلا دی هغه د قرآن شریف تلاوت هم په هغه بند دی د قرآن شریف تلاوت به نه کوي دی بلا هم وي نو د هغې نه پس به د قرآن شریف تلاوت کوي د دې نه ته خپله اندازه ولګوه چې قرآن شریف د الله پاک څومره د عزت او د برکت کتاب تلاوت کې ثواب ډیر خلق د حضور پاک په زمانه کې د قرآن شریف په تلاوت او په لوستو خدای مسلمانان کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه د هجرت نه مخکې صحابه لیږلي مدینه شریفه ته انصار د مدینه د حج په موقع راغلي او حضور پاک له دعوت ورکړي وی ته مدینه ته راځه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعوت قبول کړ خبره مکه واړو شور بنه کوي نو کسانې ولېږل انصارو له یو څو کسانې ولېږل حضور پاک نو هلته یو صحابي په مدینه شریفه کې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه حزب النبیت ورته وایي د مدینې نه بهر علاقه ده حره د بنو بیاضه ورته وایي هلته کې دا صحابه دیره شو لیکن کم صحابي چې د دوی مشر استاد تاسو ورته شیخ القرآن وایي یا زمون خلق ورته شیخ الحدیث وایي یا شیخ التفسیر ورته وایي هغه په سترګو د القاب اوس راوتي دي هغه زمانه کې نو هغه په دواړو سترګو نابینه وړوندو عبدالله ابن ام مکتوم لیکن د قرآن شریف نعمت د هغه په سینه کې پروت د پیغمبر علیه السلام د احادیثو رڼا د هغه په سینه کې پرته وه د اسعد ابن زراره رضی الله عنه کور کې دیره شو په مدینه شریفه کې یو لویه غوغا جوړه شوه چې لکه څه خلک راغلي د مکې نه او نوي دین خوری او وایي چې ستاسو د پلار نیکه دین باطل دین دی او خراب دین دی او تاسو به ټول دوزخ ته دی نو یو میټینګ یې راوغوښت یو لوی اجتماع وکړه خپل د مدینې کې څومره خلک و مشران دا ټول یې راجمع کړل د دې اسعد ابن زراره په خلاف باندې چې د بهر نه خلک د مکې نه ریستی دي او هغې دلته دیره کړي دي یو پاسې تقریر کو بل پاسې د ټولو مقصد دا چې ورزو او چې دا کم خلق راغلي د مکې نه چې دا وشو او چې دا چا راوستي دي د سره به پوهېږو چې تا د بار نه ولې خلک راوستی دي واقعي چې اوس څوک راشي خدای مکه او ستاسو په دې پلوسی کې یو ځای کې دیره شي
او وایي چې ستاسو را دین خراب دین دی او نوی دین خورئ خدای شته که تاسو یې پرېږدئ مولیان به دنه مخکې او تاسو به ورپسې چې ښه ستا داسې کړي ته راځې او زموږ د دین خلاف خبره کوي اوس به څوک لاړ شي او په یهودیانو کې به د هغوی د دین خلاف ووایي چرېب نه شي یا په امریکا کې او برطانیه کې د عیسایانو خلاف به ته ووایې نه شي دقسې هغوی یو خپل میټینګ وکړو په دې کې یو هلک اسید ابن حذیر هغه ویل لکه داسې کار دی ناول خو د خبرې معلومات پکار داسې خو په سنایي خبرو اعتبار نه دی پکار ورزو معلومات یې کوم او دا چا چې دا خلک راوستی دی چې مسلمانان ځان ته وایي دا زما دوست دی اسعد ابن زراره زه ورځم ځای په یوم چې دا خلک لر کا او که دا دې پوه نه شو نو به بیا به پرې ورځو هغې ویې ډېره ښه اسید ابن حذیر ورغې دروازې ورته ووانه اسعد ابن زراره وله راووت په خیر اخلی په خیر وشو څنګه چل دی ملګري رورې تاله راغلی او تاسو خلک راوستی دی د مکې نه او سب غلطې خبرې کوي او زمون پلار نیکه او موږ ته کافران وایي چې تاسو به دوزخ ته ځئ او نوی دین خورئ او ستاسو او ستاسو د پلار چې کوم دین وا خراب دی ګورې ستا خلاف ټول د مدینې خلک بلوه دي او پلانکي ځای کې میټینګ دی خو زه در لرالم او زه د پویم د قوم مقابله نه کېږي او نه د کلي د خلکو مقابله کېږي مهرباني وکړه دا سړي وشړه ګنې خلک در پسې راځي او په دې کور د حمله کوي ګورې هر څه دله بربادوي او زما دوست دی خو زه هم د سره نه شم ودرېدی زه به هم قوم سره ودرېږم اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وی ملګري وی ته راځه تا دلنه کوم د دې خلکو خبرې واوره نو که خراب خلک یو خبرې غلطې کوي نو ته زما دوست دی دا ستا کور دی د مټې ونیسه او ته وشړه او که خبرې سمې نو ولې زما په میلمنو پسې خلک شوي دي ولې زما میلمانه بې عزته کوئ زما بې عزتي ولې کوئ هغه وی یاره دا خو هوښیاره خبره ده ځان سره یې کور ته دننه هغه صحابي چې په دواړو سترګو نابینا و عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه ته وی د سره یو څو خبرې وکړه نو خبرې څه وې د قرآن شریف تلاوت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع رونو تلاوت د چاو د حضور پاک د شاګرد او کم صحابیو یو ځل په مکه کې د حضور پاک سره د مکې د مشرکانو میټینګ رسول الله مبارک هغې دعوت ورکاو چې ته مسلمان شه تاسو مسلمانان شه دا غټ غټو چې د کم د مکې سردارانو دو مذاکرات شروع دي ابو جهل دی عتبه دی شیبه دی دا خلک ناست دي هغې رسول الله مبارک ته داسې یو قدم یې ښوده ګوره مقصد یې دا و چې نبي علیه السلام ناکام وي داسې دا تا سره چې کوم مسلمانان دا ټول غریبانان او دا ټول هلکان دي ناپوهه دي دا ځان نه لرې کړه دوی سره مونږ یو ځای نشو اسلام راوړی نو مونږ به ستا دا قرآن واورو نو کوم خوښ شو نو مونږ به دې قبول کړو رسول الله مبارک لم خدای ډېره پوهه ورکړې هغه پوه شو چې دا خو اوس په ما دا خپل لرې کوي او دوی به یا اسلام راوړي یا نوې نه داسې نه شم کولی دا ولې ځان نه خفه تاسو به یا مسلمانېږئ او یا نه او دا ولې خفه کوم وایي ښه یو چل وکړه دوی له یو ورځ ورکړو مونږ له بله ورځ دا خو ټول زمونږ غلامانو پرونو بلال دی او صهیب دی سلمان دی دې ته به په سپک نظر کتل دا خو پرون زمونږ غلامان نو موږ دې سره په یو پوړ او په یو ټاټ او په یو ځای نشو کېناستلی دوی له جدا روسکه او موږ له جدا روسکه موږ به ستا دا خبرې دا قرآن واورو کم خوښ شو نو موږ به د سره ملګري شو دا خبرې کېدی چې دا نابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغی بس هغې ته خوله جوړه شوه وایي موږ درته دا یاده وګوره که نه د مجلس په آدابو نه دي خبر زموږ ستا اهم میټینګ شروع دی او دوی پکې په میاس کې راغی هغه غریب خو په سترګو نابینا و نظر یې نه لګېد او هغه راتلو سره څه وایي الله رسول علي مما علمک الله تا ته چې الله څه ښودي دي نو ما ته وښایه نو حضور پاک دا تندی مبارک لږ دروند شو لږ خفه شو چې د خدای بنده دا وخت ستا د راتلو بل وخت به راغلی وي زما د دې کافرو سره مذاکرات دي او زه کوشش کوم چې خدای دا مسلمانان کې نو هغې هم دې باندې باسو چې دا مسلمانان دا کمزوري دا ځان نه لر کا زه نه لر کوم خروز هغوی له جدا که مونږ له جدا که نو داسې وخت کې راغلی لږ تندی یې دروند شو فورا قرآن نازل شو عبس وتولى ان جاءه الاعمى رسول پاک ته لږه یو پوټې زورنه الله ورکړه د پیغمبر تندی ترې وکړه تندی یې راچون که ولې هغه لون راغی ولې اصله راغلی دی خو دې له راغی چې ستا نصیحت قبول کړي او ستا نه زده کړه وکړي دا بلا ورپسې ورکوه
دی به ایمان راوړي یا به نه راوړي همدا غریبانان او دا ړانده به ځان ته راتنږدې کوي او دا به ځان ته رخوا کې کښېنی بس بیا چې به کله د عبدالله ابن ام مکتوم نابینا راغی یقینو کې حضور پاک به د مټه ونیوه او په خپل څادر به یې کښېنو وی مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي هغه انسان ته په خیرالی دی هغه انسان ته مرحبا ده چې د چا په حق کې زه خپل رب ملامته کړی هغه صحابي قسم په خدای قرآن کې د چا سینې له الله دی دې وي په سترګو ړوند که نه دی د خدای په نزد د ډېر لوی عزت خاوند دی چې قرآن سره یې دشمني ده او قرآن دې د سینې نه لرې دی که د کلي غټ نواب هم یې که د کلي غټ خانه مې او که د ملک نه د وطن بادشاه مې په خدای د الله په نزد د ګونګټ نام زیات بتر اصل سیز د خدای قرآن د مکې د مشرکانو چې د حضور پاک سره دشمني و په څه وه په قرآن پیغمبر علیه السلام ته خو به صادق وي رښتونی امین به ورته وي په خدای قسم د قرآن د نازلېدو نه مخکې چې د دې په زړه کې د حضور پاک کم قدر و دا د بل چا رښتونی امانتګر او چې قرآن نازلم شو نو ذاتن پیغمبر بس پکاوی نه کو د قرآن د مخه نه ویم الله فرمای انهم لا یکذبونک ستا ذاتی تکذیب نه کوي ستا د ذات دشمنان نه دي ولکن الذین کفروا بآیات ربهم یجحدون روانه د قرآن سره ټوله روانه د ابو جهل د قرآن سره دا د خدای کلام نه دا ستا خپل کلام دا د خدای خبرې نه دي دا ستا خپلې خبرې نه منو دا قرآن تا منو او دا قرآن دې نه منو او رسول الله مبارک چې قرآن نه مني نو د پیغمبر منل څه معنا لري ټوله جګړه په قرآن وه خدای پاک هغه څومره ذلیله کړل ابو جهل چې د بدر په جنگ کې کله ولګېده او په ځمکه پرېوته او کافران وتښتېدل نو رسول الله مبارک ته معاذ او معوذ دوه لکانو نوجوانان رالل یو وی الله رسوله ما وهلی دی بل وی ما وهلی دی کله جنگ ختم شو رسول الله مبارک وفرمایل بې څوک به لاړ شي چې ابو جهل وګوري څه شو د خو د مسلمانان به جمدي نه سو او ځان سره به جمدي بوزو لږ معلومات به اخلي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ورلم لاشونه مې اړول د لاش پکې راووته یا وجود قد برده یخ شوی لاس پې نه شو ړقولی خو به رمق لږه سا پکې وه زه ورغلم ما وې تا ابو جهل لاشونو کې پروت و خورې او وینې پې وړېدلې وې په سینه مې ولا ښه مضبوط ټوپ وه وی ما ته وی کبر یې سو نو درونو کبر به نه کوې په قرآن کې د ایمان راوړه قرآن د خپل که د خدای کلام دی ومنه بیا به عاجزي کوې بس عزت په خدای درکوي وی ما ته وی څوک یې مې عبدالله ابن مسعود وی کنځل یې راته وکړل د پلانکې زویه دومره لوړه سینه به د چا لید وی بیا ما ورته وی چې سر ته نه پرې کوم وی چې څه پې کوې مې حضور پاک لی وړم دې قبر ته وګوره که وی ما ته وی چې زما سر پرې کوې دې سینې سره جوخت یې پرې کا چې سټ مې وګدي چې زما سر په نورو سرونو کې پروتي چې د سردار سر ښکاري مې دا ارمان دې پوره کوم اوس ته نه یې تپوس کوم چې د حضور پاک متعلق د څه خیال دی ملګري خو درنه ټولو تښتېده نو ما ته قسم وخوړه په خپلو بوتان چې زما د په لات او په عزا او په منات قسمې چې کله یې د پیغمبرۍ دعوه کړې و په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هغه مره بدي شي ورشه ورته ووایه سر مې ته پرې کړو رسول الله مبارک له مې راوړو مخې ته مې وغورځم هذا رأس عدو الله بجهل دا د خدای د دشمن د ابو جهل سر دی او حضور پاک د الله شکریه ده اولې دا د قرآن دشمن انهم لا یکذبونه که ته بدي شي او ستا سپکه وایي او تا ته اوس وایي دروغجن دا د قرآن د مخویزاتي تا سره روانه نشته ولکن الذین کفروا بآیات ربهم یجحدون قرآن چې چا منلی دی بلال ته وګوره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آزاد رای وسته و آزاد دی او رسول الله مبارک سو فرمایه الله ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار یې آزاد کړی بلال غوندې انسان ته سردار او یو چې معراج نه راغی وی بلال څه عمل کې کلما دخلت الجنه چې کلم جنت ته تلیما کلم
یو ځل په ویښه او بل په خوبونو کې سمیت خشخشتا که امامي د خپل ځان نه مخکې مې ستا د پیزار کشار اورېدلی ګرځېدل ته کشار هلته دی د چا برکت شو د قرآن شریف برکت نو عبدالله ابن ام مکتوم په سترګو نابینا دی لکه قرآن پروت دی او د پیغمبر حدیث پراته دي نو چې معمولي غوندې حضور پاک ته خفه شو نو الله رسول الله مبارک له زور نه ورکوي دی نه مه خفه کوي اسید ابن حضیر وایي چې وردن نه شومه اسد ابن زراره هغه ته وایي د سره یو څو خبرې وکړه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع تلاوت چې واورېد اسید ابن حضیر فورا وی دا څه شی دی دا مې څه واورېدل مونږ خو دقه خبرې کوو دا تاسو وایئ چې ګډې وړې وایئ دغه شی دا دې څه شی دا زمونږ د الله پاک کلام او خبرې زمونږ په ښکلي پیغمبر محمد مصطفی ټول وایئ صلی الله علیه وسلم نازل دی زمونږ د هدایت لپاره وایي ستاسو د دین نوم څه دی اسلام وایي په دې کې به څوک څنګه داخلېږي نو دغه دوه ټکي به ووایه کلمې شاده اسید ابن حضیر د قرآن په اورېدو وایي داسې کلام مې چېرته نه دی اورېدلی دې خو زما په اړه کې لارې جوړې کړې خدای پاک مسلمان لاړ قوم له قوم په تمه دی چې دی بس پیغام راوړي وی قومه ما خو دغې خلکو خبرې واورېدې خو خراب خلک نه دی ډېر ښه خلک دی د شړلو خلک نه دی هغوی چې کوم پیغمبر یادوي د هغه دی چې د آخر زمانې پیغمبر د یهودیان مونږ ته وي دا همغه دی او د هغه خو ډېرې ښکلې خبرې او زه خو یې ملګری شوم اوهو مونږ لېږلې سلاوې او دې کړل څه هلک به یې پوه نه شوې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه مشر و په ټولو کې د اوس قبیلې سردار هغه وی ما پرېږدی زه ورځم دا سړی زما رشته دار دی سعد ابن زراره او زه یې پویم که پوه شو ښه پخه او که پوه نه شو نو زما رشته داري نه ده په کرتاو سره به ولاړی وی ښه چې ورغی سعد ابن زراره ته یې دروازه ووهل اوله راووته ورته یې ویې ترور زویه قوم ستا خلاف بلوه دی څه چل مې کړی دی وایي تا د مکې نه خلک رستی دی او سره نوي دین خوري او اسلام ورته وایي او موږ ته او زموږ پلارانو ته دوزخیان او کافرانو ټول قوم ستا خلاف راوځي زه رالم زما رشته دار یې زه دې پویم دا خلک وشړه او که دې ونه شړل قوم در باندې راځي بلوه کوي او در باندې حمله کوي پرېږدي دې نه ورې زه د سره نه شم ودرېدې قوم سره ودرېږم خو زما رشته دار یې نو ما تا دې له رالم چې دې پوه کړي هغه ورته همغه ووایي ورته ویې داسې وکړه د خلکو په خبرو پسې مه ځه راځه هغوی سره په خپله خبرې وکړه که خراب خلک او خبرې غلطي نو دا ستا خپل کور دی ته وشړه هغه مې دا خو خیاره خبره وردن نه شو او حق عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي یو څو خبرې ورسره وکړه د هغه څه خبرې وې د قرآن شریف تلاوت یې ورته آی های چې وې که تلاوت نو سعد ابن معاذ وي دا څه شی دا خو ما په لومبي ځل واورېد د دې نه خو د رښتیا او د حقانیت خوشبو راځي دی خو د مالک یې لارې جوړې کړې ته څه شی دی وایي دا زموږ د الله کلام ستاسو د دین نوم سره اسلام وایي ښه اسلام پیغمبر پلان کې وایي مونږ ته یهودیان وایي که نه چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي بس دا همغه دی په څه طریقه به دې کې سړی داخلېږي کلمه شهادت یې ورته و هم خدای مسلمان د قرآن په اورېدو چې راغې قوم ته اوس قوم ټول په تمه دی ویل لکه قومه زه څنګه یم وایي ته خو سم سړی یې که نه څه حیثیت مې دی وایي ته زموږ مشر یې نو که زه یو فیصله وکړم وبه منې قوم خو دا مطلب و چې دی به راته وایي چې راځئ چې پرې ورځو وایي بلکل صاحب ته مخکې کېږه موږ درپسې یو وایي داسې کار دی چې ما دا خلکو خبرې واورېد دا سم ډېرې ښکلې خبرې کوي ډېر ښایسته کتاب وایي او دا هم هغه رښتونی کتاب دی چې موږ ته یهودیان وایي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي نو همغه دی او زه خو یې ملګری شوم او تاسو ته وایم چې ټول راځئ چې ملګري شو هغه میټینګ کې چې څومره په زرګونو خلک ناستو په یو ژبه خدای پاک ټول مسلمانان کړل حضور پاک چې مدینې منورې ته راغی نو د مدینې فضا واره خلک اکثریت مسلمانان یو څو منافقین پکې پاتې وو باقي اکثریت مسلمانان بنیاد د خدای قرآن اوس دا قرآن خدای پاک موږ تاسو لپاره نازل کړی او زمونږ د ایمان چې دی د دې دوه نعمتو د برکت نه دی یو نعمت د قرآن شریف په شکل کې او بل نعمت د محمد مصطفی ټولو صلی الله علیه وسلم په شکل د دې دواړو نعمتونو په برکت موږ د خدای ایمان را نصیب کړی او انشاءالله د خدای نه امید لرو چې زمونږ بچي زمونږ نسي تر قیامته پورې زمونږ نسل ته به خدای پاک همدقسې د ایمان ور نصیب کوي که خیر انشاءالله اوس بس موږ تاسو څه کوو
اوس به یو کار کوئ که خیر یو به تاسو ټول د قرآن شریف تلاوت کوئ انشاءالله وایئ شوق سره وایئ لاس اوچت کړئ نور شوق سره وایئ تلاوت به کوئ پرېږدی به نه قرآن شریف پخوا به خلکو خو یو کار دی موږ نن دې غټ موبایل غرق کړو پخوا به خلکو د قرآن شریف تلاوت کوه چې مونځ به سهار وشو په دې جومات کې به دې غاړو ته بوډاګان کېناستل چاله به ناظره نه ورتله تسبیح پیاړول او که چاله به په ناظره قرآن ورته نو هر چا به ځان له خپل قرآن شریف په طاق کې ښودی او د هغې تلاوت پرې کوه د هر چا به پکې خپله نښه وه اکثر به په دې جګړه وه زما نښه دې غلطه کړې زما قرآن څه شو ورچه دا نه دی بلکې زما نښه ده یو شان به د قرآن تلاوت اشراق مونځ به وشو خلک به کور ته تلل مازدیګر به خلکو د قرآن راواغی ماسپښین دغه نور ته به ناستو تلاوت به یې کو ماسخوتن به تلاوت کو اوس صرف چې په کمه مدر جومات کې د ماشومانو درس وي نو بس هغې کې تلاوت باقي نشته جیب ته به یې لاس دننه کو په تسبو به یې ګوتې وجنګېدې زر به یې تسبیح راویستې او د خدای ذکر به یې شروع کو چا به درود شریف وایي اوس چې سلام سینګ وګرځئ دا مردار راوباسي او لا د جومات نه نیو تېرې تنبې سره د دروازې سره راوباسي او په موبایل لګي ټوله دنیا په دې غم اخته ده ډرایورانو سره ته په لاره چې ځو موږ په څه لیټ شو اکثر پروګرام کې لیټ شو په څه وجه هلته موټر سایکل والا موبایل لیستی نو په خپل موبایل کې لګیا دی ورو دی په یو لاس یې هینډل نیولي په بل کې موبایل نه یو خوا کېږي نه بل خوا واپس یې رانې کړ او چې هرن دی ورپسې و داسې به ته برن شي چې ما پسې هرن ولې ها موټر والا اوس هم دقه دی په لاره راتلو موټر والا رو روان دی دنیا ورپسې د پروا هم نشته هرن ورپسې وا که نه څه پې چې ترې رامخکې شوم کتل لګیا په موبایل کې